بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا ویڈیو گورئ د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. वे आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुतादिद सवालात हैं। बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। लोग हमारे घरों की मिसाल दिया करते थे। जब ये इस्लामाबाद के धरने शुरू हुए, पिंकी की बहन है मरियम, उन्होंने इमरान खान को मुतारफ़ कराया कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया। जी जब भी थे, मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। मेरी मदर की बात जो है मेरे दिल में लगी, मैं ज़रा थोड़ा सा रेजिस्ट करता था। عزتمندو، تاسو خاورمانی کا دا خبرې اوریدلې چې دا بشرا بیبي چې کوم اوس د عمران خان کور واله ده، دا اول هغې خاوند و. دا وایي چې اول کې زمونږ زندګي ډېره ښه تېرېدله او دومره ښه چې خلکو به د هغې یو مثال خلکو ته ورکوو، او زمونږ تقریبا د 28 کالو پورې د یو بل سره زندګي تېره شوې ده، ښه په مینه محبت سره. چې کله عمران خان درناګانې شروع کړي په اسلام آباد کې، نو په دغې وختونو کې دا به زمونږ کور ته راتلو، زه به کور کې نه وم او زما د کور والي سره به دا به ګنټو ګنټو باندې ناست و، او زما د کور والي سره دې تعلق د هغې د خور په واسطه باندې چې کوم مریم نوم دی، هغه د عمران خان سره جوړ شوی و. نو په دې باندې به زه هغې ته قرب هم شوم، غصه به هم شوم چې ته ما ته نه وې، ما نه خبرې، او دا چې کوم دی راځي به ګنټو ورسره ناستې. دغه رنګې که زه کور ته رینګ وکړمه، ته رینګ نه اوچتې، خو هغې ویل چې دا روحاني معاملې دي، سا د پیرۍ مورې دی او د دغې بیعت په بانه باندې چې کوم دی دا مسلې دې حد ته رالي چې په آخر کې زما او زما د کور والي چې کوم دی تعلقات ډېر خراب شو او خبره طلاق ته راغله. او تر دې پورې چې دغې خاور ما نکاح کې دا خبره مو کړه چې زما مور به ویله چې د دې راتل ګورې ټیک نه دي، دا سړی صحیح نه دی. نو د دې د مور هغه خبره چې کوم دی رښتیا شوه، او اوس چې څه روان دی هغه ټول دنیا ته پته ده. دغه رنګې ده وویله چې یو پیر ما خپل نوکر ته ویل چې دا د کور نه وباسه، لرې کړه. نو بیا زما نوکر چې کوم دی هغه د کور نه عمران خان ویستلو. نو هغې چې څه کړي دي انتهایي غلط کار یې کړی دی. که څوک ورته غلط وایي که نه وایي، خو دا بالکل غلط کار دی. داسې کار الحمدلله زما په لیډر کې نه موجود دی، نه به څوک ثابت کړي. د دوی په خپل منځ کې طلاق څنګه راغی، هغه مینه محبت او هغه زندګي څنګه ختمه شوه، په هغې کې چې کوم دی د عمران خان کردار و چې په آخر کې د دغې بشرا بیبي د عمران خان سره نکاح وشوه. اوس زه تاسو دا خبره کومه چې کوم د پی ټي آی ملګري دي، ګوره نه زمونږ کار کنځلي کول دي، نه په چا باندې الزام لګول دي، نه په چا پسې چې کوم دی هغه په زور خبرې کول دي. لکه دا په ثبوت خبره وه او تاسو ولیدله، ځکه چې دا د عمران خان د دې کور والا ولنې خاوند تېر شوی دی. د کور مالک چې کوم دی د کور نه ډېر ښه خبر وي په نسبت د نورو خلکو باندې. هغه د کور کس دی، د هغې خاوند دی، د هغه ورسره ورځ شپه زندګي تېرېدله، نو هغه د خپل کور نه ښه خبر دی. یو خو دغې ته هم زه بې غیرته وایم چې ته یو ډېر بې غیرته انسان یې چې ستا د کور والي سره د عمران خان تعلقات دي، په ګنټو باندې چې کوم دی هغه د هغې سره کیني پاسي، دغه رنګونه دي، دغه رنګ چې کوم دی هغه کور ته راځي، او ته چې کوم دی په دې کې صحیح کردار نشي ادا کولی. دا خو ستا د بې غیرتوب انتها ده. زه دې ته هم ښه نه یم، دا هم بې غیرته دی، خو کم از کم ګوره ستاسو لیډر چې تاسو ورته د مسلمانانو لیډر وایي او تاسو ورله ډېر لوی القابات ورکوئ، د هغې کمه کردار دی. په نورو خبرو باندې نظم دلته تاسو ګورئ. زه چې په کوم لیډر پسې روان یم، په کوم عالم پسې روان یم، الحمدلله ثم الحمدلله په هغې باندې اوسه پورې داسې الزام نشته دی. دغه رنګې چې کوم دی د هغې په باره کې داسې غلطه خبره مونږ نه ده اورېدلي، نه د هغې په باره کې د کرپشن خبره، نه د غلا خبره. ستا د لیډر په باره کې کومه کیسونه پې دي، بیا پکې دې مسلې ته وګوره، نو څومره عجیبه خبره ده. نو مونږ په خپل مشر او په خپل لیډر باندې فخر کوو. خو زه دا ویمه چې الحمدلله که زما عالم ګناهګار هم دی، کیدای شي په هغې کې غلطي هم وي، خو ستا د مشر نه په هزار چنده باندې چې کوم دی هغه ښه دی او بهتر دی، عالم دی، ګیرې ده، پټکی دی، شرع ته برابر دی، قرآن وله ورځي، احادیث وله ورځي. دغه رنګې په لکونو علما په هغه پسې روان دي. نو زه په هغې باندې فخر نه کوم. زه به چې کوم دی په هغې پسې روان نه یم. نو ډېر خلک چې کوم دی بیا په مولانا صاحب پسې څه نه وایي،
که مولانا صاحب لږه غلطي وکړي نو بیا چې کوم دی فیسبوک د هغې خلاف ډک وي. تاسو دې خبرې ته وورئ څومره لوی فساد دغه عمران خان خور کړی دی، څومره یو عظیم جرم یې کړی دی چې دا یو روغه موټه ښځه هغه د خاوند نه جدا کوه، د هغې په منځ کې خفګان راوله، دغه رنګې د هغې په منځ کې طلاق د خبره بوزه، ته به ګنټو ګنټو د هغې سره ملاقات یې کوه. دا په کوم اسلام او کوم دین کې دي؟ نو لہذا دغه او د دغې خبرې حقیقت او اصلیت که چا د دې نه مخکې یو بله خبره په ثبوت سره صحیح راوړه د پی ټي آی کسانو موږ ورسره منو، خو فلحال دا خبره چې کوم ده په دې کې 100% چې کوم دی ستا مشر هغه مجرم دی او په غلطه باندې دی. که ته وایې چې دا دروغ دي، دا ښکته دي، دا پورته دي، نو راوړه هغه ثبوت چې دا خبره غلطه وي، موږ یې درسه ومنو. خو فلحال چې دا څه ویلی شو د دې نه اخوا چې کوم دی ستا سره بل ثبوت نشته دی، نو موږ به خامخا په دې باندې خبره کوو. دغه ستا د مشر چې کوم دی کردار چې تا په خپله د هغې دا ونې خاوند نه چې کوم دی دا څه واورېدله. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.